سهار نه په سوشل میډیا باندې دا یو ډیر زیات پوسټونه وایرل کیږي چې د مفتی سردار علي صاحب په قبر باندې اوبه راغلي او هغه یې کلو کړی دی او هغه پکې بالکل صحیح سلامت پروت دی. 4 کاله بعد دغه قبر یې کلو کړی او بالکل دغه چهره مبارکه چمک وخی. په دې خبره کې شک نشته، خو دا دروغ دی چې د مفتی صاحب قبر ته اوبه راغلي. دا تاسو ته به ښکاري چې د مفتی صاحب قبر ته باقاعده ښه مزیداره د دې خیال ساتل شوی دی، چاردیواري یې راتاو کړې ده، دلته یې وله برۍ کړې ده، ښه اوچت دی. د مفتي صاحب دا وګورئ چې دې کاڼو سره چا لاس هم نه دی لګولی او دعاګانو دپاره له راځئ، خو هسې دا ډرامې په سوشل میډیا باندې مه خوروئ. ولې چې ډېر خلک پریشانه کېږي. مفتي صاحب ډېر زیات چې کوم دی خدمات کړي دي، د مدرسو دپاره اوازونه اوچتې کړي، ډېر زیات مدرسې آبادي کړي دي، د جینکو مدرسو دپاره اوازونه اوچت کړي دي. دا زمونږ یقین دی چې هغه به قبر کې دا ویډیو چې ته څنګه خیر دې نه به هم ښایسته پروت وي، په دې کې هېڅ شک نشته. خو دا دروغ خبر چې کوم دی دا مه خوروئ. بالکل د تحقیق په بنیاد باندې یو خبره کوئ، اول ځان خبروئ چې آیا په دې خبره کې حقیقت شته او که نشته. د مفتی صاحب قبر ماشاءالله بالکل صحیح سلامت او ښایسته دی، بالکل نه کلو شوی، نه وله اوبه راغلي او په دې ایریا کې بالکل د اوبو نام او نشان نشته. ولې چې دا سرخوا کې غر دی، د غر سره دا قبرستان دی، اخوا ښکته هسې لږې ډېرې اوبه راغلې وې، هغې سره دا قبرونه خراب شوي اوس لږ ډېره، خو هغه هم صحیح شوي دي. خو چې کوم یو کس د ځان نه دا خبرونه شیر کوي که نه، نو د الله خبرونه مه پیلاوئ. د مفتی صاحب قبر ماشاءالله بالکل صحیح سلامت دی. په دې ګرمۍ کې، په دې سخته ګرمۍ کې نبیل به وي چې راځه ځو د مفتی صاحب قبر ګورو. ولې چې په سوشل میډیا باندې خلکو ډېر زیات پوسټونه شیر کړي دي چې د مفتی صاحب قبر مات شوی دی او هغه یې راکولاولو، ځای چینج کولو. یار د ځان نه ورسره ته موضوع لګې، د ځان نه ورسره خبره لګې، د خدای نه ویرېږه. دا د مفتی صاحب د قبر ځای دی، دا د قبر بې حرمتي ده. دا ویډیو هم موږ ته نه ده پکاره، خو دا حقیقت مو ورته راکولو. اوس په دې ساعت د بل ځای نه راتلو ملګرو تپوس وکړو، وایي دا ستاسو په نوښار کې د مفتی سردار علي صاحب قبر ریشه مات شوی دی. مونږ ویلی یار موږ ته خو هم علم نشته، خو په دې ګرمۍ کې دا اوس نه دی، 1 بجه ده، 1 بالکل سور نور دی. په دې کې مونږ رالو، د مفتی صاحب قبر مو کتو، دعا مو وکړه او الله تعالی دې ورته مغفرت نصیب کړي او په جنت کې دې والله اعلی ترین مقام ورکړي. مفتی صاحب خدمات د چا نه پټ نه دي. ماشاءالله د دنیا نوجوانان دلته کې ما انټرویوګانې کړي، حقیقت درته وایم، دلته کې د مروت نه یو هلک راغلی او دې کې جړل دی قبر سره. ولې وایي د مفتی صاحب چې یو خبره ما واورېده په بیان کې، وایي نه با زه مدرسې له راغلی یم. د مفتی صاحب خو داسې خدای پاک والا داسې شان او شوکت ورکړی چې ماشاءالله کوم ځای کې به بیان کولو هغه ځای کې به د دنیا هلکان الله تعالی مدرسو ته راوسته. خو دا ډرامې ورپسې مه کوئ. د خدای دپاره د یو اپیل درته کوو او بالکل د سوشل میډیا نه په دې وجه د خلکو دا زړه تور شوي دی چې بی دې کې دروغ ډېر زیات دي. خو مونږ رښتیا کوشش کوو، دا مو ورته بالکل دا یو رښتیا وه چې د مفتی صاحب قبر بالکل نه وله اوبه راغلي او نه یې کلو کړی دی، صحیح سلامت دی. او چې کوم وروڼو ته داسې دې سره تکلیف رسېدلی، یا دا د خوشحالۍ خبره چې او بیا پکې یو خبره دا هم کوي چې 4 کاله بعد د مفتی صاحب د مرګ 4 کاله نه دي پوره شوي، لږ وخت شوی دی او الله دې د دغه شان د مفتیان نور هم پیدا کړي چې ماشاءالله شعر کلندر وي او ماشاءالله یو داسې جذبات وي چې په کوم ځای کې بیان کوي هغه ځای کې مدرسه جوړیږي، چې په کوم ځای کې بیان کوي هغه ځای کې هلکان مدرسو له راځي. نو دا د مفتی صاحب خپل یو جذباتو او خو دا خلک چې کوم دی که نه د خپل یو سو ویورشپ دپاره دروغ خبرې شیر کوي، دروغ خبرې را مخکې کوي. نو دغه د خدای دپاره سوال درته کوو چې بالکل پته درته نه وي نو هغه خبره مه خوروئ. سوی ته